السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګری دی نادان ضیاء ډېر زیات کمنټونه کړي دي، وایي سر آی بي اس دپاره ټریټمنټ وښایه پلیز. آی بي اس اریټیبل باول سنډروم دې ته موږ ویلی شو. اریټیبل باول سنډروم دا زموږ د لارج انټسټاین بیماري ده چې په دې کې زموږ سره د خېټې درد، ګیس جوړېدل، په خېټه کې خېټه خرابېدل یا خېټه سختېدل، قبض کېدل عموماً په دې کې دا وي. وجې یا کاز یا بنیادي وجه چې کوم ده دا ناټ ناون ده، یعنې ښکاره نه ده، معلومه نه ده، په هر انسان کې مختلف کیدی شي. بس بیا هم پکې ځینې څیزونه داسې چې مختلف کمبینیشن دي پکې چې د هغې په فیکټرز باندې دا مونږ مطلب جدا کولی شو یا مونږ کتی شو. په هغې کې زموږ سره د سټرس توجه نه کیدی شي، زموږ د ګټ هیلث توجه نه کیدی شي چې زموږ د ګټ هیلث کوم بیکټیریل امبیلنسز دي یا امبیلنسز شي، کومه بیکټیریا ده چې کوم ګټ هیلث کې د ډایجسټیو ټریک کې زموږ استعمالیږي، هغه امبیلنس شي، د هغې د وجې نه کیدی شي. په دې کې زموږ سره ګټ سنسټیویټي راځي چې کله زموږ ګټ سنسټیویټي وشي، زموږ چې ګټ هیلث دی په هغې کې سنسټیویټي راشي، د هغې د وجې نه کیږي. د سټرس د وجې نه کیږي، د بیکټیریل امبیلنسز د وجې نه کیږي چې کوم زموږ په ډایجسټیو ټریک کې وي، د هغې د وجې نه کیږي. آی بي اس عموماً طور مونږ په ډایټري چینجز باندې ډیل کولی شو، مطلب چې زموږ کوم ډایټ دی په هغې کې چینجز راولي، په فایبرس خوراکونه شروع کړه. که میډیکیشن طرف ته کوم ګزو نو په میډیکیشن کې هغه مونږ په هغې کې زموږ سره مختلف قسمه د هومیوپیتھک میډیسن دی چې هغه په دې کې هیلپ آوټ کوي. که چیرې آی بي اس سی وي یعنې مطلب قبض وي، نو د قبض دپاره بیا په هغې کې د هر مریض دپاره دم جدا کیدی شي، هر مریض ته سیم میډیسن نشي کیدی شي. سټرس منیجمنټ په پکې کې د هغې سره سره په کې کوشش ته دې خبرې موږ کوو چېرې په آی بي اس سی کې زموږ سره سلفر هم کار کوي په 200 کې، د هغې نه علاوه زموږ سره په دې کې پوډوپایلم هم کار کوي، د دې نه علاوه زموږ سره سلیشیا هم په دې کې کار کوي، اګنیشیا ماره په دې کې هم کار کوي. دغه شان که موږ آی بي اس میکس وګورو چې کله خېټه نرمه کله سخته وي، بعضې خلک داسې وي کله خېټه نرمه وي کله سخته وي، نو هغې ته آی بي اس میکس موږ ویلی شو. په آی بي اس میکس کې زموږ سره هم مختلف بلاشي میډیسن دي چې کار کوي، په هغې کې هم اګنیشیا زموږ سره کار کوي، په هغې کې زموږ سره سلفر کار کوي، په هغې کې پوډوپایلم زموږ سره کار کوي، په هغې کې دغه شان زموږ سره نکسوامیکا هم کار کوي. دغه شان زموږ سره چې کوم آی بي اس ډي دی په هغې کې صرف سلفر بهتر ریسپانس ورکوي، سلفر ورکوي، ارسنک البم دی، یا دغه شان زموږ نور بلاشي میډیسن دي. یاد وساتئ د آی بي اس دپاره بهترین علاج هومیوپیتھک علاج دی زما په پوینټ اف ویو سره، ځکه چې بلا شي کیسز زه پخپله د آی بي اس ډیل کوم، که آی بي اس سی وي، که آی بي اس ډي وي، که آی بي اس میکس وي، نو بالکل تاسو ته زه دغه سجیشن در کوم، دغه مشوره در کوم چې کوم هم هومیوپیتھک ډاکټر تاسو ته نږدې وي، ستاسو په خوا او شا کې وي، قابله ډاکټر وګوره، هغه له ورشه، د هغه نه خپل ټریټمنټ وکړه، انشاءالله ستا د آی بي اس مسله به د لږ ټایم د ټریټمنټ سره کور شي. خو یاد وساته تاسو پکې دا خبره منشن کړې چې د 9 سال نه ماته آی بي اس دی یا د آی بي اس سره مخ یم، نو ستا په کیس کې په ریکوري کې به مې لږ ډېر ټایم خامخا لګي، او دا به ډیپینډ کوي ستا په پرهیز باندې، ستا په احتیاط باندې، ستا په ایکسرسایز باندې، یا ستا په خوراکونو باندې، او د دې سره سره ستا په میډیسن انټیک باندې چې میډیسن څومره په ټایم اخلي، انشاءالله ونه به زر ټیک شي. د پریشانۍ د سره خبره نه ده، بالکل مه پریشانه کېږي، څومره چې پریشانې د پریشاني ختمه کړه، علاج وکړه، انشاءالله الله پاک به شفا درکړي. مهرباني د الله په امان.